الله تبارک وتعالى په توحید باندې په خپل ژوندون تیروي او بل چاته به هم د هغې باره کې چې انبیار درومي د هغې توثیق پکوي د هغې تصدیق پکوي هغو اقرار وکړو چې ها موږ به باقاعده په دې باندې خپله هم اقرار کوو او په دې به ژوندون تیرو او وسرا به امت ته هم دغه لیار شیو د هغې اخیری اعلان حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم ته کړو یعنی خلق جمع کړي او هغه ته دا اعلان کړو چې امونه پس یو پیغمبر ارسی یاتی من بعد اسمه احمد امونه پس بل پیغمبر الروند چې غینو ما بو احمد هوی محمد بو هوی حاشر بو هوی ماحی بو هوی نبی بو هوی امی بو هوی یعنی دا ټوله قرآن پاک په ورسته صفحه کې ذکر شوی دی په دې غتی باندې لیکلی دی نو توس دی هغه تابعداري وکوي عیسی علیه السلام دا حسرت کړه چې ای الله مو ته دا امت روکا یا مو په امت کې وګرځوه الله پاک د عیسی علیه السلام دواړه پورا کړلې الله پاک په دې امت کې امتی هم کی او دا امت په امت محمدی هم ور کی لکه دواړه اشاره دواړه دوغونه الله رب العزت ادا قبول کړي دي لکه بیا دغه ټولو انبیاو په دې خبره باندې اقرار وکړه چې موږ به د الله پاک ته تابعدارو نو الله پاک اعلان وکړه چې د اسلام نه علاوه چا د بل دین تابعداري وکړله هرگز دا به نه قبول نشي کړله او دا خلق کدی اسلام نه بغیر څوک ژوندون تیری دا ډېر لوی په نقصان کې پروت دی لګیا دي نن سبق کې الله پاک دغه خبره کوي چې الله پاک څنګه هدایت وکړي داسې قوم ته چې هغه یعنی هغه ته پاته و چې دا پیغمبر رښتونه ده او حق ته هغې نه پس هم دوی کفر وکړل او دوی په دې ګواهو چې د محمد رسول الله د الله د طرف نه بالکل او صحیح یعنی لیاره باندې الله پاک رستوله ده چې دا اخیری پیغمبر ده د نه پس بل پیغمبر نشته ده دا خبره وعده دوی نه خوسته شوی و مخکې هم خاص ته انبیاء او بنی اسرائیلونه نو الله پاکی چې دا سه ظالم خلق چې اغا پوی وی په دې باندې چې دا پیغمبر رښتونه ده او بعد د اغه نه دا انکار وکي الله پاک د سه خلکو ته څه شي کوي هدایت نه کوي لکه نو به دو خلکو بدلات څه شه دو عادادو چې په دې باندې لعنت ته د الله پاک ته فرشتو او د ټولو خلکو او همیشه به دوی په دې لعنت کې څومره کفار دي موږ لعنت پویو که نه پویو اللهم لعن على اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والدهرية په ټولو باندې لعنت یو لګیو د جمعې په خطبو کې پویای شي مسجد نبوي کې پویای شي مکه مکرمه کې پویای شي لکه ار څوک لګیوي په کفارو لعنت یی ویل الله په قران کې ویلي دي چې پویای نو دوی باندې په لعنت وي او همیشه به په دې لعنت په گرفت کې دوی وي لہذا کبي اچا دی ارتداد نه بعد توبه ویستل خپل اصلاح یې وکړله نو الله پاک غفور الرحیم د خدای پاک په د مسلمانی بیا څه شي کی دا وینه قبول کی لکه خو څوک چې چا کفر اختیار ک بیا د ایمان نه بعد دای مرتد شوشتال او کفر کې دغه سه مخ کې تلال الله پاک هرگز د توبه نه قبولای یعنی په کیم وخت کې هغه وخت کې چې د باندې تکلیف واخ روشي د غرغره وخت په باندې روشي قریب المرګ شي بیا دای ځون سره چې زه اوس توبه وباسم ای غرغره دی وخت توبه الله پاک ته څه شه دو دا قبول نه دو لہذا دا خلق ډیر لری په گمراهی کې پروت دي او چا چې کفر وکړ او په حالت کفر باندې دای مرشه الله پاکی چې پورز د قیامت باندې به هرگز د دنه قبول نشي کله ټولم زکه د سرو زرو نه ډاک شي او دای الله پاک ته ورکی چې الله مو په خلاص کا الله رب العزت په کافر نه یعنی نو خلی چې دنیا کې ملش غوندې څه درستولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی الله د عبادت او د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق ژوندون تیرول او د محمد رسول الله د سنت مطابق خپل ځون جوړول دا مې درستولي او بس تو نه قبلول لږه غوندې خبره وه لیکن هغه تو نه قبل ولا نن کده ټولم زکه تو ته سونه نه ډاکه شي لہذا الله پاک په نه قبلې دینا نو دا سبق خلاصا دو لہذا الله تبارک وتعالى فرمای بسم الله الرحمن الرحیم کیف یهدی الله شرنګ بو الله پاک هدایت وکي قوما اغي قوم لرا کفرو چې اغا منکر شي کفر کړه دا بعد ایمانهم رستدي ایمان دی دوینه یعنی یهودو ته دا پاته و چې محمد رسول الله پرشتیا باندې پیغمبر دا او ټول نشانې پکې پیژندلې وي دوی څه شو
هغه پیله سپاره کې تیر شوی دي چې ولا تکونو اول کافر به تیر شوی دي کنه تیر شوی چې تو سه پیله کفر کون کی ما جوړې جوړ لہذا پیله کفر دوی وکړل دوی دا ویلو یستفتحون علی الذین کفروا او الله پاک نه به فتح طلب کوله چې مستفتح روکې په هغه خلکو باندې چې حکیم کافر دي مشرک دي ځکه چې دوی هغه ټیم کې اهل کتاب وو نو دوی به فتح طلب کوله چې الله مشت دي هغه پیغمبر آخر الزمان په وجه باندې په مشرکین مکه باندې فتح روکې دا به دوی فتح طلب کوله لہذا الله پاک چې دوی منکر شول نو بعد ایمانهم ورست دي ایمان دي دوی نه وشهدوا او دوی په دا خبره گوادي ان الرسول یعنی چې دغه پیغمبر ان الرسول محمدا صلی الله علیه وسلم چې دغه پیغمبر جناب محمد رسول الله حق دا بالکل سچتا ورشتونه دا ایدی حقانیت ثابت تا وجاءهم او ارتلل کړي دی پیغمبر دوی ته البینات په هر قسم دلایل سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خیبر په موقع باندې هم یعنی چا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زار ورکول یهودو یعنی ایوا شزوا هغه وزالو لکړی وای کې زار مکس کړیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لکه څرنګه خلیتا غوښه وړله نو هغه لشکې غوندې ځایکا خو نه لوړه خو فورا پیغمبر علیه السلام ته هغه غوښې تیکی وژغېدل چې یا رسول الله مشکې زار ملاو دی ما مخړه لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فورا ارتو کړله بل صحابي معرور هغه صحابي چې غریب خلیتا یو ډاګي ولې تلاته وټکولې ماشاء الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله قریب المرگ شل بیا پاگی ټیم کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو پیلا پرتا و چې پاگی به غوتی ډوبې کړې په تندی به تیر کړې د ځنکدن د سختۍ دی واجنه او حضرت عائشہ رضی الله فرمای چې مته بار وی چې عائشہ دا د هغه زارو اثر د شنن په مومن غالب د لګیا ده زار خپل اثر دا جوتای لګیاوی نن هم دنیا کې تو سبو کتلی وی چې غیر اقوام امریکا کیم سړای نه طلب کوي هغه ته دا سه پلانینګ جوړ کی چې هغه ته سبي مورای په چال کې ستنه وي هغه 2-3 مہینے بعد چار کوي بشه هغه زهر پکې څه شي ارجوات شي لګوي نو هغه زهر چې د نن يهود کیم جوړي دای دینه مخ کې دعا با وجداد هغه يهوديونو جوړ کړي دي شه نو دا کله هم د مسلمانانو دوست نشي کېدله نو الله پاک فرمایي چې والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي هغه قوم لره چې هغه ظالم وي سرا د ارشد دلایل چې موجود وو دوی ته هر څه مخې ته اینه باوجود هم دوی څه شو کړل د ایمان د وړل نه منکر وګرځیدل بل موقیرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کتل په خپل سترګو باندې بیا منکر شل اولئک الله پاک فرمایي چې دغه خلق جزاؤهم بدلا دغه کفر دی دوی اغا دادو چې ان علیهم چې بشک په دوی باندې همیشه د پر لعنت الله د الله لعنت والملائکه د فرشتو لعنت والناس اجمعین او د ټول خلق لعنت په دوی باندې وریږي لګیا ده خالدین فیها همیشه به دوی په دې لعنت کې ویل که په دنیا کې هم او په آخرت کې د الله د لعنت پټکار څه شی ده د جهنم ور ده شه د جهنم عذاب ده چې به الله رب العزت کله جهنم ته وروچي لکه ابو دومره سخت وي چې د هغه تکلیف نه برداشت کېدلې دی وجنه به دوی څه شکای د سیو غرار کوي په جهنم کې لګیا به وي چغې سورې به وي یو بل طبيعي چې تو د وجنه ز جهنم ته رغله بل به وي چې تو د وجنه جهنم ته رغله الله پاک دومره توهین اموز الفاظ ته استعمال کړي قال اخسئوا ولا تكلمون یعنی قرشه غپېجو ما غپې خسپی کنه نو دا به سپو په شان غپېږي لہذا غپې ما بالکل خاموش شو لکه دا د تو سه هغه کی بدلادو چې دنیا کې متسکول الله پاک ته مشتامان نصیب کړي مدینه منوره کې یو انتهایی دماکدار आवाज وشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ په اوس په باندې بغیر د زین نسور شو او ټول مدینه نه گرد و رواه کې چکار ولګول واپس روغه خلکو کډر خوف او حراس پیلاو که اوس چې د جوز داز وې د مکا وکی پوس سٹارټ وی روان هوي مخه ته بل انجان سٹارټ کی ور سړای متخیر شي چې دا څه چالو وشو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ار واپس شل وحی روغله وتی چې دا یو کونه الله تبارک وتعالى یو تیجا هغه پرځدولې و جهنم ته 700 سال بعد هغه ورسېدل جهنم ته ورسېده د هغه आवाज دا گونجدار ولکه نو الله تبارک وتعالى چې به دا خلق هغه اتاه گهرایو ته د جهنم مروچی دو بچه حشر وی لکه نو دوی به همیشه وی په دې کې لا يخفف عنهم العذاب نبشي سپکول د دوی نه عذاب
حتی چې 1000 سال کې به یو ځلې دوی صرف आवाज اوري ملایکه دوی به چې اوبا هغه به ملایک بیا سپک کی بیا وړر بدا دوی چې کیم پیپ وینه زوی جمع شوی وي اب الله رب العزت دوی ته ورت شي هغه سره به دوی د جسم نه کلمه ار څه شی لون دی وځي لګیا بوي بیا به الله پاک هغه حالت تربیه بیا به هغه سي وځي لکه تو څه وکتلی وی چې ته دا چانو کرای کړی وي د پولیس ولا چې ریماند ور کوي کله مجرم ونسی غرایي بالکل داسې کی چې بد حالي کی او دا او به وړیو ګلاس او به ور کی بیا ډبلای په شوري کی لګي ویلې وای چې ترڅو پرې په منلې نوي اسې پرېږدینه خو اخو وای منی بیا پرېږدي ای مړ کی ختم کی خدا خو دنیا پر وا الله تبارک وتعالى یی چې دا بو دایمي عذاب وي چې لا يخفف نبشي الکوای عنهم د دوینه العذاب عذاب د جهنم بلکې د غصب په سختۍ کې لګیاوي ولهم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکیدای شي ينظرون انتظار مهلت ته ویل شي لہذا دوی ته هیڅ قسم ته مهلت نه ملويږي همیشه به الله په گرفت کی وي الا الذين مگر هغه کسان تابو چې چا توبه وایستله د ارتداد نه بعد یعنی ایمان یې وروړل من بعد ذالک ورسته د دغه ارتداد نه واصلحوا او د خپل عقیده او د ایمان اصلاح یې وکړله ایمان یې څه شي که مضبوط کو او عقیده یې برابر کړله الله پاک یو وګڼل او محمد رسول الله اخیری پیغمبر وګڼل فإن الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخشون کدا او مهرباني کون کدا دا الله تبارک وتعالى یعنی خپل مهرباني وي ته شي چې د ارتداد نه بعد ته بیا روشتل لہذا بیا حمزه د سره مهرباني کوم خو ان الذين كفروا هغه کسان چې څوک کافر دي چا کفر وکړل بعد ایمانهم ورسته دی ایمان دیدنه ثم ازدادوا بیا دای نور هم زیوت شال کفرن په خپل کفر کې لن تقبل توبتهم الله پاک هرگز نه قبلې دی دوی توبه یعنی بیا مرتد شو الله پاک یې توبه نه قبلې لکه یعنی غرغری وخت رغلال او دی ټیم کې دای چې زه اوس توبه او بس الله پاک چې زه نه قبلو دای دی او بوسی زه نه قبلو واولئک هم دغه خلق هم الضالون او دا بالکل گمراه دي دایمي گمراه دي دا نشيخيږي لکه دا یو وخت کې دا شي شوی چې ځنې خلکو ایمان وروړل لکه مدینه منورې ته رغلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ایمان ظاهر کړ وته چې موږ ایمان اروړه ده او بیا چې څورې تیرېدلې مدینه منورې کې واس زونونه به سره خرشتول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویشيره مدینه ابو هوا په موږ سیرو نغلل شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لکه بذریه وحی الله پاک وی چې دا خلک ټیک نه دي دا منافق دي شه دا منافق دي لکه دا ظاهری ایمان ظاهری خدا ارتداد طرف ته لور دي لہذا دوی ته وی چې لور شي التکه د مال غنیمت او شری اغه متیازت شوی او پچی چې کی می دی هغه هه استعمال ویلکه هو دا څه بچوکو کی عرب ایو شي کی مبتلا دی الله پاک ته دوی شیخ کیشه ادي وش متیازت شي ادي وش متیازت شي دلیل دغه پیش کوي چې لګه پیغمبر اسلام می ته ویلو مو ایو شیخ سره د ابا می چې کیم ټیم کې غلا ودی ټیم کې حج کې مسجد نبوي کې مو ته ته چې تشربونه البان الابل توصل کې وشونو متیازت شوی چې وای يجوز للمرض مو ته چې ټیک شولا لکه څنګه يجوز چې پیغمبر اسلام چې کسانو ته ویلو مو ته چې هم منافقو هل انتم منافقون توس منافق یو لکه چې لا لا استغفر الله نحن ما في منافقين چې موږ منافق نه یو مو ته چې فكيف تشربون من ابوال الابل بیا څنګه وشونو متیازت شوی لکه بس غلا شوال سړای ورسته مو سره بل مصرایو مشر غونډه سړایو هغه وی ته چې هذا حنفي معلوم حنفي معناه سیده وجه عربی کې دا سیده لفظ استعمالي سیده یعنی استقیموا علی دین یعنی حقا دا بالکل په دین باندې صحیح روان دي بالکل چې دا حنفي دي ماشاءالله وی چې نه احنا کېده موږ ټول وی چې داس د سکو لګي وی چې احناف مضبوط دي دین لحاظ سره بس شیخ سودا غلا شو لکه نو مو ته چې خلک ولکه منافق وو اخو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره استهزاء وکړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې جواب ورکړ چې الخبيثات للخبيثين ته متیاز ډاکه متیاز خبيث شي نه دي کنه او کیږي په داسې زوی کې چې ولې ته کې شیاطین او غند براز موجود وي د مشبتروم ته نوځو سي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ټیک شولا نو د ګندګۍ په زوی کې دا موجود وي ځکه دا الله پاک دې ته خبيث او خبائث ویل دي نو ته چې هغه استعمالوي لکه هغه به د مال غنیمت او شون چې کیم دي اکیم چولې تشپون کیو آی قتل کړي ولکه او هغه سترګې ریستلې وي
او هغو ژبې کټ کړې وې لکه مسلا یې کړې وه دوی منډې ویلې هلته کې خبر پیلاو شل چې هغو خلکو خو داسې کړي دي لکه مو تی چې اوس مخکې ملیسته غېږ ونه صدای چګېدل وایي چې انا مستعجل مو چې یلا فضل اسمع دلایل مني کنه مو چې اور و چې پته ته ولګېږي لکه مو چې پیغمبر علیه السلام هغه ونیول روی وستل مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام صحابهو ته چې په د سترګو سیخونه په ننه کوی بالکل صحابهو په د سترګو سیخونه په ننه کړل ځکه چې اشپونکوی نه سترګې یې ایستلې وي یعنی العین بالعین قرآن کې شته که ده چې سترګه بدل د سترګه دو والانف بالانف پیزه دې کاټ کړله بدل یې پیزه ده لکه او مرګ دې وکړه مرګ یې ده لکه دوی یې پهله دغه وکړلو پسې مړه یې کړل بیا نو مقصد دا شی ده چې دو خلکو چې بیا یعنی دی وخت دا ایمان لري دا ایمان نه ده الله پاک ته قبول نه ده الله پاک فرمایي چې ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې چا کفر وکړ وماتوا او دوی مړه شول وهم کفارون په داسې حال کې چې دوی وو کافر الله پاک یې چې دا د کفر جمدون د تیر کړه او په کفر د دنیا نه رخصت هم شو فلن يقبل پس هرگز به قبول نشي کړله من احد د ایچا کافرنا ملء الارض یعنی که د ټوله مځکه ډاکه شي ذهبا د سرو زارونه د ټوله مځکه د شي او سرو زارونه ډاکه شي الله تبارک وتعالی یې دنه نه قبلوي یعنی حدیث مبارک کې شي چې الله پاک په وایي یو کافر ته چې قدم زکه د سرو نه تو ته ډاکه شي ته یې ځون خلاصولی دی پوره ور کوې دا یې به وتي چې دا خو خود ور کوم چې دا مره مې نوره یې ور کوم خو چې زه خلاص شه لکه الله پاک په ته فرمایي چې نه نن ورځې تو یې خلاصېدلې مخه نشته ده ته به دایمي دی الله په عذاب کې مبتلا وې لکه الله جل وعلا شانه فرمایي چې فلن يقبل منه من احدهم ملء الارض ذهبا د سرو زرونه قدم زکه ډاکئ ها ولا وفتدا به اگر چې دوی فدیه ورکي یعنی دای فدیه ورکي په دې سره چې په دې زخلوص شو لکه دنیا کې د څوک ونسی څوک نظم څه کلی ولا در خلوص کی خو اولته دا خبره نشته ده الله د موږ په ایمان اوسئ او د ایمان په سیره مو د الله د دنیا نه رخصت کی دی وجنه لکه د نیکو خلکو ټولای اختیار کوي د نیکو خلکو دا نیک خلک په گوئی کوي لکه پلونای موږ سره په ترجمه کې حدیث مبارک کې شي چې جنت ولا خلق په زنه جنت کې خفاوي اب وی چې الله پاک په پښتنه وینو کې چې ویل خفایو دوی به تی چې الله غي موږ پلونای ملګراو لکه دا ترجمه کې بوښنو استال هو او نور پته نشته چې څه پرنه کړي دي هغه جهنم ته لور ده الله رب العزت په ته او فرمای یعنی سزا به خدای پاک ور کوي وای عزتمن سړی دی پر سزا ډیره دوکنه یو عزتمن سړی وي پګي دوغ ولګي چې پلونی غلا کړي دو د غلی ټکه بد ده که نه ده بده الله د دینه موږ وسوتي به الله پاک ویتی چې تو سر بیایو که ځای ته روبلو دوی ویتی چې موږ ته اجازه وي موږ یې بیایو الله پاک ویتی چې ورڅوی لکه تاسو ته به جهنم څه نه یی تاسو ته به جهنم تکلیف نه رسیږي او دوی به ورشي عملګره به ځون سره روون کی خدای پاک خدا شي به ربونیدو دا به ویلې کوي چې د کافر په سیږي چې خو موږ سره و اڅرنګي دورې لوړل لکه نور بدای په ځون کې سیږي څه خو به ور سیږي څه به نه سیږي لګیا به الله پاک دې ته شان کریمی ویل شي دا د الله شان ستاری دا او شان قهاری دا به الله د کفارو سره لکه نو خدای پاک فرمای اولئک دغه خلق چې د چوک په کفر باندې مړه شول لهم عذاب علیم دوی د پر عذاب دردناک وي د اهانت ولا بوي وما لهم نبوي دوی لره هیڅوک من ناصرین د امداد ولا چې څوک یې خلاص کی لکه دا په جنت را پسې روغل دوی امداد وکړه کنه خلوص چې کړي دوی به خلاصونه څوک نه لکه الله پاک جل وعلا شانه دا موږ پوي کی بسم الله الرحمن الرحیم کیف یهدی الله قوما سرنګ بو الله پاک هدایت وکیو قوم تکفروا چې اغا کفر وکي په جناب محمد رسول الله پولیدلو باندې بعد ایمانهم ورست دی ایمان دی دوی نو شهیدو او دوی گوادی په دې باندې ان الرسول حق چې دا پیغمبر بالکل رښتونه ده وجاءهم البينات او دی پیغمبر دوی ترتلل کړي دي په هر قسم واضح دلایل سره والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي یو قوم ظالم لرا دا ظالمین څوک دي اولئک اغه خلق دي چې چا کفر کړه د جزاؤهم بدلا دي دوی ان علیهم چې وی بو په دوی باندې لعنت الله لعنت خدای پاک والملائکه او د فرشتو د طرف نه لعنت وی په باندې والناس اجمعین
او د ټولو خلکو د طرف نه په دوی باندې لعنت وي خالدین فیها همیشه به د الله په دی لعنت کی وي یعنی د جهنم په عذاب کی بوي لا يخفف عنهم العذاب نبشي الک ولد دوی نه عذاب د جهنم ولا هم ينظرون او نبو دوی ته مهلت ور کېدل شي چې څه مهلت وي ته ملاو شي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې چا توبه ویستله من بعد ذلك ورست دی دینا یعنی کفر پرېږ دوال بیا اسلام ته روشتل واصلحوا او اصلاح یو کړل د خپلو عقایدو او د ایمانیاتو فان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخشون کدا او مهرباني کون کدا ان الذين كفروا او هغه کسان چې چا کفر وکړل بعد ایمانهم ورست دی ایمان دی وړلو دی دوی نه دای کافر شو ثم ازدادوا بیا دومره په کفر کې مخکې ترال چې نورې زیاتې دال پکې لګیاو کفرن په خپل کفر کې لن تقبل توبتهم الله پاک هرگز به د دوی توبه نه قبولي واولئک هم الضالون او دغه خلق حقیقت کې دا گمراه دي ان الذين كفروا او هغه کسان چې چا کفر وکړ وماتوا او دوی مړه شول وهم کفار او حال دا د چې دوی وو کافر په حالت کفر کې د دنیا نه لړل فلن يقبل من احدهم هرگز بنشي قبل ولا اچا د دوی نه ملء الارض دا کم زکه ذهبا د سرو زرونه ولا وفتدا اگر چې دوی فدیه ورکی به په دې سرو زرو سره یعنی الله پاک دا ټول مزکه کدای ورکی الله پاک په نه قبلای اولئک لهم عذاب الیم دی خلقو دی پر بو دی الله دی طرف نه دردناک عذاب وما لهم من ناصرین او نبوی دوی دی پر څوک امداد کوونکه چې د امدادو کې دی الله دی عذاب نه خلاص کی صدق الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا ونستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا الله مجمیان دی پلرونه مشرون کشرون په کامل معافرت سره معاف کړي یا الله موږ استوزون خدای پاک څومره مخکې لور دي د قرآن پاک په برکت سره دغه قبرونه د نور نه ډک کړي الہ العالمین چا مشت قرآن الرسول ده هغه قبرونه د نور نه ډک کړي څومره حاضرین دی الله د دور په شریعت برابر حاجتونه ټول پورا کړي یا الله بیمارونو ته کامل صحتونه نصیب کړي یا الله چا قرضې دي قرضونه خلاص کړي اے کریم رب د ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله چې ته د دنیا په کیم ګډ باندې دینی تبلیغ ولا جماعتونه ګرځي خدای ته مدد او نصرت وکړي الله ته مدد او نصرت وکړي الله همیشه دې پر سرفراز لري الله کامیاب یې لري الہ العالمین دغه چراغ همیشه روشانه لري الله دغه چراغ مړکولو ته ما ورکړي الہ العالمین دې دوی مدد وکړي په هر زمان او په هر مکان باندې الله د څومره ملګری ترجمه تر درومي خدای پاک دوته اجرونه کامل نصیب کړي الله هر قدم باندې اجرونه ورکړي الله په هر قدم یې خطیونه معاف کړي الله په هر قدم یې درجه بلند کړي کورونو ته واپس کیږي الله هغه قدمونه برکتی کړي الله کورونو کې خوشالۍ راولي الله دې غمونو تکلیفونو نه حفاظت وکړي یا الله موږ دې برانه محتاج یو الله دې خیر رحمت بران نازل کړي الله بقدر حاجت نازل کړي الله موږ ضرورت ته برانه خدای پاک په خپل فضل سره خوږه او بد رحمت وروي ربنا تقبل منا انك مجيب الداعين بحرمه السيد الانبياء والمرسلين